زه یو پاکستانی یم او کارډ هم پاکستان نه کړلی او پاسپورټ هم پاکستان نه کړلی جو انشاءالله زه به نور بیا نه کارډ جوړوم او نه به پاسپورټ جوړوم که په دهشتګردو کې ویستم نو زما ذمهوار چې دی دا به شیر علي د دو فیملي وي. زما نوم حضرت خان دی، زه د سوات اوسېدونکی یم او زموږ سره چې دا کوم کس فراډ کړی دی د هغه نوم شیر علي ولد بخسردار دی، د تحصیل خوازخیلي د ټوپسین د اردم اوسېدونکی دی جي. او دا فراډ زموږ سره شوی دی په ډېره غټه سطحه باندې شوی دی چې 127 پاسپورټه دله موږ ورکړي دي، دا د حاصل کړي دي او په هغې کې د هغې کمپنۍ ویزې د موږ ته نه دي لګولي چې په هغې کې صرف ټوټل د 2 کسان لیږلي دي په 127 کسانو کې چې هغه هلته کې په غیر قانوني طریقه باندې زندګي تیری او غیر قانوني شوي دي جي. باقاعده په دې کې جي شوي دي مونږ چوکۍ ته تللي یو او بیا په دې کې مونږ تانې ته تللي یو، د اسسټنټ کمشنر نه په دې باندې مونږ درخواست کړی دی او باقاعده د خوازخیلي تانې ته تللي یو او په دې درخواست باندې زمونږ هیڅ قسم کاروایي نه ده شوي. داسې ډېر زیات متاثره خلک نور هم راځي هغوی درخواستونه ورکړي دي او په هغې باندې هیڅ قسمه کاروایي نه ده شوي جي. جی جو د تانې اوسېدونکی یم تانې بټخیلي او شهید حسین زما نوم دی او شیر علي سره زموږ د ویزې یو ډیل روان و په هغې باندې هغو زموږ سره مکمل دوکه وکړله. د هغو سره زما 3,80,000 روپۍ دی او باقي موږ ټوټل 6 کسان یو د تانې. د هغې نه بعد کې بار پسې موږ تانې تحصیلونه وکړل او کور ته پسې لاړو. د هغې نه کور نه باوجود چې بیا پسې په مخکې ورځو کې زه لاړم هلته کې زه په کور کې نیولی وم. بهیې ما ته ویې چې هغه خورۍ ته ویې تماچه راوړه. څنګه یې ملګري سره یې کنځل کړی ول او هغو دا خبره وکړه چې تماچه راوړه او ما ته بیا هغه ټایم باندې وویل چې بهیې پرتوګ ده نو وباسم په دې ځای باندې او دا زه سوشل میډیا له ورکوم او ساري ملګري له زه ورکوم چې را دې شي او زما دې تپوس وکړي. بله خبره راته دا وکړه که باید تو په ما پسې تانې تحصیل ته دی چې تاسې 1 لاک روپۍ ورکوئ نو زه 15 لک ورکوم، ستاسو تپوس زما نه یو سړی هم نشي کولی. زما نوم عدنان باچا دی، د کوټې بریکوټ تحصیل سره تعلق لرم. دا ځان نه منامخ کوي، دی بل کس ته وایي هغه په دوکه کې راولي چې باید دا ویزې زما دي او تو خلکو ته ما مه یادوه دغه مه یادوه، نو هغه بل کس خو اعتمادي او هغه غریب د ده په خبرو کې راشي. نو هغه په دې وجه باندې په دې کې دا ټول خلک د والي او تقریبا 15-16 کاله وشو چې دا مسایل روان دي او په مختلف ضلعو کې د مختلف خلک والي خو د دې لا تر اوسه څه حل نشته. دې حل دا دی چې زموږ انتظامیه یخه شي او دا مسایل ختم کړي. دا د انتظامیه کار دی، دا د ای سی ډي سی ډي پی او دا د دې انتظامیه کار دی. د دوی کار دا نه دی چې صرف ټماټر بچ کړي، د دوی کار دا دی چې دا مسایل ختم کړي.